تاجدار ختم نبوت د دوانو جهانونو سردار سید الجن والانس فخر موجودات محبوب کائنات محبوب رب الارض والسماء سید الانبیاء خاتم الانبیاء هادی برحق امام الرسول رشک ملائک صاحب الاولاک شافع محشر ساقی کوثر د امینی لخت جگر د حضرت عبدالله دستر گنور د شیر خدا د ترزوی د علی او د عثمان صقر رفیق ابو بکر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. الله رب العزت په داسې معاشره کې مبعوث کړو چې په هغې کې هر طرف ته شرک و دنیا خرابي په عروج باندې وه، د نیک او بدتمیزه بالکل ختم و، حیا او شرم نه و، هر طرف ته د قاتل او د لوټ مار بازار ګرم و. الله تعالی داسې نور راولېږلو چې په هغې سره ټولې تیارې ختمې شوې او د توحید او د سنتو چرچه عامه شوه، د کفر او الحاد سوری لرې شو، د علوم او معرفت دروازې کولاو شوې، د جهالت او ضلالت خاتمه وشوه، د شیطان جنډه ټیټه شوه. داسې عظیم هستي راغله چې د ده په وړاندې کائنات هېڅ نه و، چې دته ملائک هم پسخېدل او د ملائکو سردار د کور ته حاضرېدو. ګرانو اوریدونکو، د امینې په کور کې داسې بشر پیدا شو چې اکمل البشر او صفات او کمالات ورله الله تعالی داسې ورکړه چې مثال یې نه میلاویږي او د ژوند هره پهلو یې داسې پاکه ده. عادات او اخلاق دومره بلندي انک لعلی خلق عظیم په مرتبه باندې قایم شو او د رفعت یې دا حال دی چې رب کریم فرمایي ورفعنا لک ذکرک، او د عظمت مقام دا دی چې په ټولو کائنات وي ان الله وملائکته یصلون علی النبی معمول جوړ کړو. د محبوبیت حال یې دا دی چې د معراج له یې بوتللی شو، د شفقت حال یې دا دی چې د ده دوستانو ته په دنیا کې د جنت زیری واورولی شو.